شعور ایبا د دې مناسبت سره د ختم القرآن خبرې کوي ما ته مناسب هم نه دي چې خبرې وکړم ولا دومره ټیم چونکې دا ختم القرآن یو سلسله د ډېر وخت راځي په دې ضلع کې زموږ د اکابرو زموږ د مشرانو د کار ثواب لپاره روانه ده او هر کال موږ تاسو راوړي شو الحمدلله زموږ د مشران سمان باچا او درار باچا دوی الحمدلله دا سلسله دا شروع کړې ده او بیا زموږ خصوصا د اکابرو دا نښې دي ځکه چې دوی کوم قرآن وایي او موږ پسې ودرېږو نو موږ ته یو مزه راکړي د دې استاني او د دې خانقاه داسې خانقاه نه وه یو استانه نه وه چې هغه د یو کلي سره تعلق ساتلو یا د یو مخصوصو خلکو سره بلکې دا استانه او خانقاه دا د برصغیر پاک و هند عظیم خانقاه وه ډېر لوی لوی اکابر د زمانې بزرګان اولیاء او زعما سیاسي مشران هغه په دې خانقاه ته راتلل او صرف د حضرت باباجي صاحب رحمت الله علیه او د دې استانې چې کوم مشایخ او بزرګانو د هغې نه د دعا دپاره او د هغې نه د برکت دپاره صرف دې خانقاه ته حاضري زموږ حضرت باباجي صاحب رحمت الله علیه به چې کله دلي ته لاړو نو صرف مسلمانانو نه بلکې هندوانو دا مشران پردتان ګاندي او نهرو غوندې چې کوم د هغوی سیاسي مشران دي هغه به هغې ته دلي ته راغلل چې حضرت باباجي صاحب رحمت الله علیه تشریف وړی زما محترم دا ډېره عظیمه سلسله زموږ د اکابرو د مشایخو الحمدلله زموږ بھایان هغوی یو سیاسي میدان کې د هغوی یو لوی خدمات دي او بیا که تاسو وګورئ په دې معاشره کې چې څومره ظلم او بربریت دی څومره سود دی څومره رشوت دی څومره انډرګوني څومره دوی په هغه میدان کې یو لوی جهاد دی بلکې بعض اوقات ورته موږ ووایو چې یاره بھایان تاسو لږ ګزاره کړئ نو دا جهاد دی دا به زه کوم الحمدلله دا موږ تاسو دپاره فخر خبره او دا زموږ د کلي د دې علاقې دا زموږ دپاره یو عظیم الله جل جلاله موږ یو داسې ثبوت راکړی دی چې په دې باندې موږ څومره فخر وکړو دا کوم الحمدلله چې چېرته موږ لاړ شو او موږ چې څه مسله وي د بھایان نوم واخلو نو الله پاک زموږ ټول کارونه په دې باندې فخر پکار دی د داسې مشرانو قدر پکار دی الحمدلله الله جل جلاله زموږ کشران دا چې کومه سلسله روانه ده تر قیامت دی الله تبارک وتعالی جاري او ساري ساتي الله تبارک وتعالی دې ختم القرآن او څومره اعمال موږ کوو زموږ د مشایخو زموږ د بزرګانو او څومره مرحومین دي دنیا نه تشریف وړي دا ټول ایثار ثواب ذریعه الله جل جلاله الله تبارک وتعالى زموږ تاسو راضي شي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه